إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سلسله شروع او د قیدیانو متعلق خبره تیر هفته کېدله چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابو سره مشوره وکړه چې بدر کې کوم قیدین موږ نیولي فدیه تې واړو کمړې کو. ابوبکر صدیق مشوره ورکړه فدیه به تې والو آزاد به کو. فدیه به موږ په جهاد کې استعمال کو او کېدای شي دوی له الله توفیق د ایمان ورکړي. نبي صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رایه خوښه شوه. په تېر هفته کې تېر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو کې وکتل، قیدیانو کې وکتل چې چاته خط او کتابت زده او پیسې ورسره نه وي، په هغې باندې دا شرط ولګو چې تاسو به موږ ازادو، خو د انصارو ماشومانو ته به خط کتابت ته به تورخی وي. کله چې تاسو نه قلم زده کو بس ازادېږئ به. بعضې کسانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې احسان وکړو چې زه ته فدیه مه ورکوه، ځکه سته غریبي فقیري مسکینې، خو د مشرکانو سره به بیا په خلاف باندې ودرېږي نه. هغې کې ابو عزة الجماحي شاعر
لیکن وفا اونکړې شو بیرته مشرکانو سره ملګری شو په احد کې گرفتار شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال او زاری شروع کړ ونبي صلی الله عليه وسلم وتویل ان المرء لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين مؤمن سړی د یو سړي نه دوه ځل نه چیچل کېږي یو ځل دی یو سړی ولا دوکه وسره وکړي او بیا دې را لګېږي او دی دې بیا په هغه باندې اعتبار او اعتماد وکړي او چا څه چې وسه او طاقت و نو نبي صلی الله علیه وسلم د هغې نه فدیه واغستله نو فدیه کې مکې مشرکان راتله او نبی صلی الله علیه وسلم ته فدیه ورکوله خپل قیدي بیا آزاده دې قید فدیه والا کې جبیر ابن مطعم دا غیم یو کس گرفتارو او راغې مدینه ته نبی صلی الله علیه وسلم سره خبره وکړه د خپل قیدی متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د خوشالولو د پاره هغه ته ویل ستا پلار لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنه ستا پلار ژوندی وی او ما سه د دې قیدیانو متعلق خبره کړې وې شپارس کړې وې چې زه ته شپارس کوم تی پرېدا نو ما به ول خبره منلې وې شپارس په مې قبول کړې وې هم د قصيبه مې پرېخه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی جبیر اکرامم کو او دیو ته خودلا چې استاد پلار احسان زنه یروما د پلار چې کومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مکه کې احسانات کړی الله ول توفیق د ایمان ورنکو بدر د غزوینا و میاشت مخ کې کوپر په حالت او په شرک په حالت مر شو دغه د هدایت د الله مدد او رحمی په انسان باندې خصوصي رحم عقل تقاضا نه ده علم تقاضا نه ده دا الله خصوصي رحم او فضل په انسان دی جبیر د نبی دی متعم د نبی صلی الله علیه وسلم سره احسان دا کړو مکه مشرکانو اتفاق کړو د بنو هاشم په خلاف باندې چې دی باندې با نس شي خرڅونه به ته اخلو نبو لخور او لور ورکو نه به خور او لور کو او پاغي باندې لیکلي وکړه د سختونه واغستو او د کعبه په دروازه باندې راز وړم کو هغه خط ډېر سخت بیکارټو نبی صلی الله علیه وسلم سره د ترنا او دا غزه چې کم قام قبیل نږدې او په شعب ابي طالب کې 3 کال محاصره وو او په دې لوز ماتولو کې د مطعم ابن عدي ډېر کردار ادا کړی وو دا خو ظلم دی زیاته دی تاسو را لګیږي دا کسانه محاصره کړي دي په دې کې ماشومان دي په دې کې زنانه دي دیو جنا یو کافری په زړه کې شفقت وي او سره د کوپر نه شفقت د وجنه د ماشومانو د زنانو د کمزورو د هغې قدر احترام په زړه کې پروت دي یو داسې غلیظ ترین کافری شیطان نسل نو هغې په زړه کې به په ماشومانو په زنانو په کمزورو باندې سره شفقت پروت نه هغې
زور لګی په ځای د دې چې کم کسان جنگیان دي چې هغه ووجني د هغې په ځای ماشومان وجني په هغې باندې بمبارۍ نه کوي دا داسې غلیظترین انسانان دي چې دا د کافرانو د هغه زمرې نه وتلي دي دې وجه نه دې وخت کې کم کافران چې د اسرائیلو په شا باندې ولاړ دي دا د انسانیت نه وتلي دي زمونږ ستاسو سربراهان په هغې باندې دوکه دي یعنې دا به موږ سره ښه وکړي په هغې کې انسانیت نشته د انسانیت نه وتلي خلک دي تاسو د هغې نه تمې کوئ نو دې وجه نه چې کافر په زړه کې هم شفقتي هغه الله خو ظلم دی راولګېدل کوشش یې وکړو په هغه لوز ماتولو کې منډې وواله هېڅ هغه محاصره ختمه کړه دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طائف ته لاړو نو مکې مشرکانو واپس مکې ته نه پرېښستلو ته خو تللی طائف ته او زمونږ په خلاف دی د طائف والانو تعاون او مدد غوښتلی دا اوس موږ په یو صورت مکې ته نه پرېږدو بعضې کسانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مولېږو چې زه ستاسو په جوار کې بېرته مکې ته درځم خو هغې هم کمزوري وو د بار نه راغلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پوره ونه درېده مطعم ته چې پته ولګېدله نو مطعم رسول الله صلی الله علیه وسلم له جوار ورکړو په خپله سره د زامنو نه وروتو د نبي صلی الله علیه وسلم استقبال ته ځان سه مکې ته راوستو بیت الله کې طواف یې وکړلو ټولو مشرکانو ته وویل چې ما رسول الله ته جوار ورکړی ده ته چا کنځلې وکړې چا یې بېعزتي وکړه یا څه قسم ضرر یې ورله ورکړو دا به زما سره اعلان جنګي بیا به زه د هغې سره جنگ ته به زه تیار یم او جنگ به ورسره کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په جوار کې راغلی نو نبی صلی الله علیه وسلم هم هغه احسان هغه نه یېرو نو زوی ته وویل که ستا پلار ژوندی وی او ما ته د دې قیدیانو متعلق سپارښت کړی وی ما به دا ټولو ته پرېښی وی فدیې میدې به مې درته اخیستله دا جبیر وایي وی زه د اسلام نه په دقه وخت کې متاثر شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ماښام مانځه ته ولاړو په دې ماښام مانځه کې سورۃ طور ولوستله تر دې ته چې راورسېدو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض دا آیاتونه چې لوستل و نږدې و چې زما زړه الوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه فصیح کلام و یو څونه مقاصد او مطلبونه ډک کلام دی وې دې د وجه نه ایسته د اسلام حقانیت په هغه وخت کې زما زړه کې راغی چې دا نبی خو حق دی دا دین حق دی اسلام حق دی هم به په اسلام کې لا داخل شوی نه دی ځکه انسانان دوه قسمه دي بعض انسانان دي چې څنګه حق واوري سم دواره هغه قبلوي ایتا قرآن کې سابق ویل شوی دی السابقون السابقون اولئک المقربون بس حق خبره دی واورېده غیر د چون چرانه سم دواره توی چې بس علی الراس والعين په سر او سترګو مې قبوله ده دې ته ویل کېږي درجه د سبقت د اعلی درجه ده دویم قسم هغه دا ده چې خبره ته اوري خفي پیشي چې دا حق ده خو عمل ته به تیار نه غړه کې د خیالات او سوچونه ګرځي خلق برا سره خلاف وکي کسان بس ما په خلاف باندې ودرېږي
ما پسې به مخالفت به شروع کی یې چې مړی ژوندی را سپرېږي نو د دې کشمکش د وجې نه حق نه قبلوي وروسته بیا قبول کړي هم کامیاب دی خو د سابق په رنګ کامیاب نه دی هغه چې کومه درجه ده هغه درجه کې دا نه ده د وجې نه مطعم جبیر چې کوم دی جبیر هغه سابقینو کې را نه دی د بیا وروسته ایمان راوړه یا د حدیبی او د مکې د فتح په منځ کې یا فتح د مکه کې هم د ایمان راوړه نو دیم راغی د دې واقع نه دا معلوم شو کله چې د چا سنې ناسته د هغه حقیقت ته نه معلوم د هغه نه به ته نفرت کې د هغه نظریې نه به نفرت کې د هغه عقیدې نه به نفرت کې د هغه اخلاقونه به ته ځان ساتې او چې کله ته سره کېناستې اختلاط یې ورسره راغی د هغې نه پته وروستو تا ته پته ولګي دا خو صحیح نظریې والا دی خبره خو یې روغه ده اخلاق هم صحیح دي او دا کم خدشات چې زموږ په ذهن کې نو حقیقت کې هغسې نه دي اختلاط کې دا فایدې او برکات دي دا وجه ده د باطل پرستو دعوت او طریقه دا ده چې هغوی د اهل حقو او د عامو خلکو په منځ کې رکاوټ واقع کوي چې د دې خوا ته ورنشي جمعات ته ورنشي بیان له ورنشي درس ته کینني عامو ځینو کې د هغې سره ملاقات چېرته ونه کړي نو رکاوټونه ورته جوړوي د دې غرض دپاره چې چېرته د دې په خپل منځ کې ملاقات ونه کړی شي کله کله اهل حق په مقابل کې خلک فتوی لګي موږ د اهل حدیث مبارک کې خلک وایي صحابه نه مني د صحابه ګستاخان دي کله وایي یاره دا علما نه مني د ائمو بېعزتي او بې احترامي کوي کله وایي یاره دا سنت نه مني نو کله وایي چې یاره دیو پوهیږي نه ډېر مولیانو خپلو شاګردانو ذهنونو کې دا چولې دي دا اهل حدیث خلک په علم باندې نه پوهېږي هسې ظاهري روان دي نور حقیقت ته علم باندې خبر نه دي دا احادیثو تشریح نشي کولی زموږ استادان چې څنګه تشریح کوي دا کولی نشي په دې وجه دا خبرې کوي چې دې مدرسو ته چېرته طالب لاړ نشي د دې سره څوک کښېني نه ولیکن چې کوم یو تراش وي نو بیا ورته پته ولګېږي د علم اندازه مو ته پته ولګي د اخلاقو اندازه پته مو ته ولګي دغه شان دا څونه شکوک او شبهات چې د هغې په زړونو کې د هغې پته مو ته ولګي دې خو ټول صحابه مني فرق پکې نه کوي ټول ائمه مني یو ائمو کې فرق نه کوي احترام د ټولو ساتي د احترامي په هغې کې نه دا د اختلاط د وجې نه مخکې زمانه کې موږ ستاسو په دې پېښور کې والا سرحد خو لا پرېږده دې پېښور کې به خال د اهل حدیثو جومات و او عام به د اهل حدیثتوب او وهابیتوب به خلکو کنځله ګڼله د چې ده لکه چاته د مور او د خور کنځله به دې کوله وهابي به دې ورته یاد کو چې وهابي او د وهابي بچې داسې نفرت و لیکن الحمدلله چې کله اهل حدیثو دعوت ته کار وویلو اختلاط یې وکړو د خلکو سره نو هر ځای کې اوس الحمدلله د اهل حدیثو جومات دی او کله کله چې موږ نه ورانېږي زموږ نقصان به زموږ وي چې کله بد اخلاقي وکړو غلط دعوت وچلو په بد اخلاقي وچلو خلکو سره غلطه رویه وکړو دا به زموږ نقصان
کني دا حق دونه واضح دی چې سره کې ناستي په خپل هغه قبلې چې هاو دا بالکل خبره حق ده. اختلاط اصل کې اهم دی. د کسانو سره اختلاط وکړي. د دې وجه نه دا کسان کوشش دا کوي چې خپل کسان اهل حدیثو ته پرې نه دي، د هغې مدرسو ته پرې نه دي، د هغې درسونو ته پرې نه دي، د هغې بیان ته پرې نه دي چې د هغې بیان وانه اوري. ډېر داسې شته هغه سلطې او قوت والا چې څوک ګرفتار کړي د هغې څه ممرکات وګوري د یو عالم هلکه دا خو الله او رسول ته دعوت ورکوي او ډېر مؤثر دعوت ورکوي، خلک متاثره کوي. ممرکات هم ته ماته هغه سړی ویم ټکوي سلطې او قوت وسره همدا د دې غرض دپاره چې یاره د ولې د ده سره ربط ساتلی دی، لرې ته وساته چې خبرې وانه اوري، دعوت یې وانه اوري. په دې وجه نه جبیر چې مکې ته راغی او د نبي صلی الله علیه وسلم نه قرآن آیاتونه واورېده اثر پرې وشو. وإذا أول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، اول زما په زړه کې ایمان راغی د هغې د وجه نه. موږ تاسو به اختلاط به کوو د ملګرو سره، خپله دعوت په طریقه نه پوهېږو، ځان سره ملګری راولو، راځه پلانکي ځای کې پروګرام دی هلته به لاړ شو، جمعې ورځ ده هلته به لاړ شو، یو درس دی هغه درس ته راشه، چې ستا په وجه او په راتګ باندې هغه ته الله عقیده ور نصیب کړه، نو دا ستا دپاره د دنیا او د آخرت د دنیا د دې ټولې دنیا نه تاله غوره دی. علي رضی الله عنه ته نبي صلی الله علیه وسلم ویلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ستا په وجه الله یو تن ته هدایت وکړي خیر لك من حمر النعم، دا ستا دپاره د سرو اوښانو نه غوره دي. په هغه وخت کې سرو اوښان ډېر قیمتي مال و. دې وجه نه تا لږ زحمت دی یو تن څه وکړو، مجلس ته دې راوستو، هغه مجلس کې کېناستو پاڅېدو او په هغه باندې اثر وشو، دا ستا دپاره د خیر خبره ده. مزاج د دعوت په ځان کې پیدا کوو، کوشش وکړو خلکو کې ښایسته اخلاقو په ښایسته انداز زموږ ستاسو عقیدې نه خبر شي، چې خبر شو بیا به قرآن کې دي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، دا کوم چې تاسو دشمني لرله چې درته پته ولګېدله چې دا خو صحیح عقیدې والا دی، صحیح نظریې والا دی او صحیح آداب والا دی، صحیح احترام پکې دی، بیا به ستا نه هغه ډېر ګرم دوست به دي، ستا په سر به د خلکو سره جنګونه هم کوي، باسونه به هم کوي، ستا نه به دفاع هم کوي، خیر به ته در رسوي، ضرر به نه دفع کوي. دویم په دې فدیې والا کې د نبي صلی الله علیه وسلم زومو عاص دې گرفتار شوی و، ابو العاص د نبی صلی الله علیه وسلم مشر لور زینب رسول الله صلی الله علیه وسلم له په مکه کې ورکړی و، څنګه په وخت کې لا حکم نو راغلی چې تاسو مشرکان سره خپل وینې باندې کوي، او نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې دا ورکړی و. د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور زوی، د نبی صلی الله علیه وسلم نه د زینبې د ترور زوی ابو العاص مور او د زینبې رضی الله عنها مور دواړه خدیجه رضی الله عنها خویندې وې. نبی صلی الله علیه وسلم دا غل ورکړی و. په بدر کې په قیدیانو کې دام گرفتار شو، راغی په قیدیانو کې ځکه مجبورن راغلی و، کني دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په زړه کې احترام او عزت و. مکه کې مکه مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم دوه لوریانې د ابو لهب په زامنو باندې ورکړې وي، واده شوې نه وي، یو زوی له ورکړې وه، بلې بل زوی له ورکړې وه.
او دا یوی ابو العاص لور کړو مکه مشرکانو چې کله په ابو لهب خبره وکړه چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوريانې طلاق کا چې د زور ورسیږي چې دا دعوت نه چلای نو ابو لهب راولګي د زامن ته ویل زامن هم راولګي د ست پلار خبره ومنله رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله او هغه ته ویل چې ستاسو لوريانې په موږ طلاق کړي یو خو سړی رب د اخلاقی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لاړې مرتو کړې غریوان ته بلا سور واچو نبی صلی الله علیه وسلم تخیری وکړي ستاغه الله مردار کو اتاد الله سلط الله عليك كلبا من كلابه الله تعالی د خپل سپونه او سپه مسلط شام ته تجارت تطلو ابو لهب رسول الله خیری اوریدلې وي مړ کړي غبراو نو کسانو تی ویل چې دته ګوره رسول الله خیری کړی دي حفاظت کوي هغه سیدا دوی کی بشپر اعلی ګرچا پر دي ټول پرې وته د پمنس کې واچو الله یو زمره راويستو د ځنګل او دی یو تم څو نه ویلو د پسې ورغه وی داړلو ختمه کو استلاو غزي کې مردار شو دی بل بیرست ایمان راوړې توفیق الله ور کړې د ایمان هغه درجه او ته ملاو نشوا کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم نور تر زامن وتا اسلام کې کم منقبت او کم درجه وا تی ابو العاص تخلق ویل پیسې بم دل درکو او په قریشو کې د کم جنې خوخي اغبل په نکاح درکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور طلاق کا هغه ول طلاق کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ماته څه ضرر را رسوله یا دا غي لور ماته څه ضرر را رسوله یو صورت کې زه طلاق ته تیار نه یم کلک پاتې شو د مکی مشرکانو خبره اونم الله اولاد مشرکانو په عقیده باندې بیرستی ایمان نه وړه په بدر کې د مشرکانو سره د مجبورۍ د وجه راغې لکه عباس او د نبی صلی الله علیه وسلم تر زوی عقیل همدارنګي طالب دا کسانم راغلی خو مجبورۍ د وجه راغلی جنگ ته دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو ګوره بنو هاشم په زور راوستل شي دی وجه نه بیان نو دې گرفتار شو د خزه زینب رضی الله عنها په مکه کې واغې هجرت نو کړه دغه د په نکاح کې والا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو سره د اولاد او د بال بچنا نو د ابو العاص فدیه کې دی خزر اولګه دله پیسې را جمع کړلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلويخ اوقیه د مقرر کړي وي یو اوقیه دا سلويخ درهم دي یو تن فدیه دونه مقرر کړي و نو دې پیسې مراولې غلې څه او یو د دې امیلو چې د خدیجه رضی الله عنها او دا زینب چې کله واده کېدل نو د مورې د لور لور کړو دې سره نو دا امیل په فدیه کې راولې غلو نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وکتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ورق لها رقه شدیده نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډیر نرمي پکې رااله ډیر خفغان زړه تراغ او نبی صلی الله علیه وسلم دا محسوس کړه چې ګوره د مور د خدیجه د لاس نه خدا خدیجه خو فات شو په مکه کې څوک د مور لاس نه خچاله نه لګي په دې فیدیو په دې شینو کې خدا مجبوره ده نور څه وسنشته نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلو استاسو خوخی دا قیدی به منګم دقه سي آزاد کو او خدیجه ته دا مال او دا
امیل به ته همدقه سي واپس تورولې صحابه ویل بالکل د الله نبی نبی صلی الله علیه وسلم په دې کار کې د صحابه سره مشوره کوله نبی صلی الله علیه وسلم ابو العاص تا ما په کوخ یو شرط په ولګو چې زتا په غیر د فدی اغستلو نه د پرېدما او په شرط د دې چې تلاړې زما لور زینبا دا به ما تر علیږي مدینه ته ځان څه به ساره نه هغه ول سیدا ابو العاص په لوز باندې کلک ولاړ انسان و مکه ته چې لاړو نو خدیجه رضی الله زینب رضی الله عنها ته ویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه کړه ده چې زبتا تستا لور را لګم واست تیارې وکا زتا مدینه ته لګم ریلوز باندې وفا کوم دیوژن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د جمعې په ورځ باندې په خطبه کې د دې ابو العاص صفاتو کو ودا ابو العاص چې کوم ده وعدني بما سي وعده وکړه فوفا لي هغه ما سه وفا وکړه ما ته دا ویلو چې زبل لور را لګم او مقص وکړو ځان سي ساره نکړه نو خپل رور سره کړه چې دا زینبات مدینه ته ورسوه کله چې زینب بار تر وتلا دا رور مسرو نو بعضی مشرکان هغه دا نه غوښتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور د مدینه ته لاړ شي نو په دې کې حبار ابن الاسود یو تویل اگر اولګېدلو په دې اوخي باندې گزارو کو دا غي نه زینب رضیان هار او پرې وتل خېټه باندې حمل او غم ساقط شو او دا غي د وجه نه بیمار شول کله چې د رور او قتل هغه کېناست غشي راواغست ویل الله په ذات مې د قسمی کې یو تن ما تراغه ژوندې پرېدم پدې کې ابو سفیان وخت کې ایمان نو راوړی هغه راغی بل کس تراغه وې زله خبره کوم ته ویل ګوره تام نقصان وکړو تازه تازه د دې کسانل ته گرفتار شوی دي دلته کسان ته مردار کړی دي او ښکارا ته د رسول الله لور روانه کړی دا نو دا خو د خلکو لړ زور ورکړي لک صبر وکړه خبره په قلارش به بوزه بس خبره وسو من الله زینب به ته واپس شو زینب کې اختلاف شو بنو هاشم چې د رسول الله سم قام قبیل لا غوی دا به موږ سره ابو العاص د بنو امیه او د ابو سفیان د قبیلې هغه ویل جنا د ازمنګه د کسب نکاح کې د موږ سره وای وسمغه سره په تخپل کور ته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ انتظام وکړو داغه درېستلو نبی صلی الله علیه وسلم زید ته ویل زید ابن حارثه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد شوی غلام او به د زوی په ځای ګرځولو متبنا کړو او یوی انصاری کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو خپل غوته ورکړه دا ځان سواله دې لپاره چې زینب ته انخه معلومه شي چې یو دا غوته د رسول الله دا او دا کسان رسول الله را لګیږي اویل چې تاسو بلاړ شي بطن یاجوج مقام ته مکې ته نږدې ځای الته بلاړ شي او التبا ابو العاص شپونکې وي او دا شپونکې سره به
تاسو معلومات به وکړي دا کوته به هغه له ورکړي او هغه به زینبې له ورکړي. دی ولاړ یاجوج ته یو شپونکی وکتو ګړې به زید سره ولې دی تپوس وکړه د چا یې هغه ویل زه د ابوالعاش شپونکی یم دا ګړې به زید د چا دي هغه دا د زینبې دي رضی الله عنها. پس دی ویل اصل سړي ته راورسېدو لږ ساعت ورسره کېناسته خبرې وکړې بیا ورته وګوره یو امانت دله درکوو وګوره چاته به ال نه وایي مکې مشرکان په لوز باندې کلک خلک وو سینې هم غټې وې رازونه هم ځان څخه ساتل او چې یو خبره بیا وکړه په هغې باندې به کلک وو چاته بیا کاره کوله بیا نه دا وجه وه د پیسو نه د مال نه د چا د دبدبې نه متاثر کېدل نه ځکه الله له توفیق د ایمان ورکړه او رسول الله چې کله هجرت کو مخکې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار ثور نه مدینې ته مشرک سړي بوتله او مشرک له یو څو روپۍ مقرره کړې ورته ویلو دا سورلیم ځان سواله او غار ثور ته به درې ورځې پس ته راځي او موږ به په غیر مشهورو لارو بوځي. مشرک سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په عقیده کې جوړ نه وو په نظریه کې جوړ نه وو خې قتل چې مکه مشرکان پر رسول الله پسې ګرځي سل اوخانې په ابوبکر پسې ورکړي دي په انعام کې سل پر رسول الله پسې ورکړي دي او راشه چې یو څو روپۍ تیاخلم د هغې پسې 200 اوخان ولې نه علم او رسول الله او ابوبکر رسم ما عقیده کې خلاف دي نه هغه ضمیر ملامت کو چې دې زه په دلالي نیولې ما چې موږ ته لار ښه دا کار زه وکړم دا د ضمیر نه خلاف عمل دی پټو سمجھوتو والا خلک نو ځکه الله له توفیق د ایمان هم ورکړی وروستو دا ټول بیا مؤمنان شو خلک نو چې پیسو نه متاثر شوی دی نو دې وجه نه هغه شپونکي ته وویل زه تا ته پټه خبره کوم دا ګوته به ته زینبې له ورکړې وایي صحیح ده شپونکی لاړو ګړې خپل ځای ته بوتللې زینبې رضی الله عنها له یې ګوته ورکړه زینب پوهه شوه چې دا ګوته د رسول الله ده او ما ته کسان یې راپسې رالېږلي دي چې دوی ته راشه دوی به دې راولي دې ته تپوس وکړو دا چا دله درکړی پلان کې کوم ځای کې ویې بطن یاجوج مقام کې زه معلوم کو خلک چې په قلار شو د شپې را ووتله او زید ابن حارثه رسا مدینې ته راغله مدینې ته ځکه راغله چې دغه وخت پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم زید خپل زوی ګڼلو او زینبې لور وه زید د زینبې داسې و لکه د ورور په شان دغه ټیم کې محرم و بیا وروسته حکم راغی چې نه متبنا چې کوم دی حکم یې د محرم نه دی نو مدینې ته راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته زما په لوریانو کې غوره لوري او تا ته زما په باره کې ډېر ضرر او تکلیف در رسېدلی بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه کس پسې چې په زینبې باندې گزار کړی و حبار ابن الاسود هغې پسې کسان ولیږل او ویې ویله چې کله تاسو دا حبار ګیر کړو مړې کوي په اور باندې اوسېږئ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې نه مړې کوي په اور باندې سزا نه ورکوي ان الله لا يعذب بالنار الا رب النار اور سزا چاله ورکول الله نه په غیر بل چاله جایز نه دي ته څوک اوسېږي په اور باندې دیو جن دا کم بمونه د اور چې خلک غورځي پاسپورس بمونه جوړوي دا انسانان مجرمان دي الله مجرمان دي سخت عذاب په دې باندې په ورځ د قیامت
یو علاقې باندې ته بمونه د اور غورځي پکې به انسانان هم اوسوځي کسان هم اوسوځي غټ مجرمان انسانان دي په اور باندې به سړی سزا نه ورکوي مچۍ به هم په اور نه سېځي اور تکیو په هغې باندې اوسېځي دا جایز نه دي دغسې نور حیوانات هم په اور باندې سېځل جایز نه دي یو نه دا شاټ هم یو قسم اور دی دا هم اور حیثیت لري دا ورکول چاته جایز نه دي چې تا غوله ورکړي دا سزا به صرف الله ورکوي دا جایز نه ده هم بیا دا غبار من الاسود الله ولرستو بیا توفیق د ایمان ورکو توبه کله کوي استل او ایمان کې داخل شو الله ول توفیق د ایمان به ورکړی دی په وخت کې بچي وای هم بیا دا ابو العاص ایمان را نوړو لاو بل خزم نه وکړي دا موفا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور سره او زینب په مدینه کې و سو وخت پس ابو العاص ځان سره سامان تجارت مکې نه شام طرف روان کړي وو په دې کې صحابه پسې ورله نو دا قافله ټوله اونې ولا دا بالعاص قافله اونې ولا نو راي وستو مدینه ته څنګه راوستو د شپې نبی ته پته ولګېدله زما خاون سره د تجارت نه لو صحابو گرفتار کړی دی نو څنګه سار منځ شو زینب رضیالله پاسېدله او ویل اعلان وکړو چې ما ابو العاص ته سره د هغه ټول مال ته ما امن ورکړی دی شرعي مسله دا ده یو مسلمان یو کافر ته امن ورکی چې دته به تاسو تعرض به نه کوئ او له امن ورکړ به بل مسلمان له داغه وجل جایز نه دی دا دلته موږ تاسو د اسلام او د مسلمان قدر نشته اسلام کې د مسلمان ډیر قدر اهتمام دی مسلمان کافر له امن ورکی ته به څه نه وي پاتې چې مؤمن له امن ورکو په طریقې ولا باندې به کو څه نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې قد آمنا من اجرته تا چې چاله په نه ورکړه بس موږ ته امن دی دته به تعارض نه کوو دته هم څه نه وایو د مال ته هم څه نه وایو ځکه تا ول امن ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب ته ویل ورستاو دغه په منځ کې نکاح اوس نشته ځکه دا کافر دی ته مؤمن دی ابو العاص بیت واپس کو مال ولور کو مکې ته لاړ مکې مشرکانو ته خپل خپل مالونه حواله کړه استعمال له مونږه ګټه کړې د حواله هر چا ته خپل خپل مالونه حواله کېدون رستو تو ویل ما تاسو حق دل ادا کو یاو ویل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله زه په اسلام کې داخلم او گواہی کوم د دې خبرې چې د الله نه بغیر بل څوک حقدار د بندګۍ نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی وای ما الته په مدینه کې ایمان نه راوړو ګینه سره داغه نشلته تلې ومه سلته به ایمان نه وړه واپس ما مکې ته نه راتلم پس نه چې تاسو په ځړ کې دان راغله چې ابو العاص په ایمان کې داخل شو د دې لپاره چې موږ مالونه وخوري ما تاسو باندې خپل مال اوسپارلو یو ته ثابت تکړه چې مؤمن سره د چا مال تغل نه ده د چا عزت تغل نه ده بلکې هر چا د مال حفاظت کوي واپس راغې مدینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا واپس زینب ولا ورکړه وی نیوی نکاح تړلې ده یا زړه نکاح باندې ده اختلاف د علماو ده
زینبې ول ورکړه ابي العاصم د زینبې سره وفا وکړه په دغه زمانہ کې بل ښځه ونه کړه دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه تعریف او صفات کو او تعریضی په علی او کو علی باندې د نبی صلی الله علیه وسلم لور واده و فاطمه نو علی ته د ابو جهل قام قبیله ته ویل استاخوخه د ابو جهل لور بدل په نکاح باندې درکو نه په نکاح وکا علی ته د حکم شرعي نو معلوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوریانو خصوصیت دا دی چې پاغي باندې بل بن راوستل جایز نه دی نبی صلی الله علیه وسلم د لوریانو خصوصیت دا چې کله هغه د چا په نکاح کې وا بل خزه په د پاسه کول ول جایز نه هغه به علما ډېر مصلحتونه حکمتونه وي نو علی دې خبر نو اراده او چیرې نکاح بلو کی نبی صلی الله علیه وسلم ویل وی حلال شی زنه حرامو بچا خدا کېدل نه شي چې په یو کور کې دی الله د نبی لور می او د الله د دشمن لور دی می ها علی ابن ابي طالب د داغي سره نکاح او کیسه لور دی پری دی دا حلال بچا حرامو منه ولته علما وی دا جمع جایز نه لکه دوه خويندې په نکاح کې جمع کول جایز نه دي رسول الله د لوریانو سره بل خزه جمع کول جایز نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا بالعاص صفته کو چې زما سره وعده کړی و ما ته خبره کړی و او وعده هم پوره کړه او خبره سرته ورسوله بیا دا بالعاصم رستم مړ شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او زینب هم به وفات شوی د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نو د دې ابو العاص هم په قیدانو کې راغلو او فدیه کې دیو ته ورلېږلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دقه آزاد کړ دې قیدانو کې بل قیدی عباس رضی الله عنه عباس رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو د نبی صلی الله علیه وسلم ترونه بعضی داسې و چې هغه په شرک باندې و طالب ابو طالب په شرکو ولاړو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلک حمایت کې ولاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه متاثر مو اقرار مکو ولقد علمت بان دين محمد من خیر ادیان البریه دینا وما ته پته ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې غوره دین دی او لولا الملامه او حذار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وای که چرته دا شرم د خبرې نه وای چې خلک به وای چې سپینګیره سړی دی مشر سړی دی د کشر کس تابعداري وکړه د پلار لیک دیني پرې خوستو دا خناس ته باز انسانانو په زړه کې ناشتي خلق بسوي خلق برا پسې خبرې کوي دې خناس ته وجنه حق به نه قبلې الله ول توفیق ته حق نه ورکړي خلق بسوي ودی وای څه چلبو کی خلق بس ما څو کی زما رزق یو قپه کمول نشي او کدا خلق زما صفاتونو کی زما پر رزق یو قپه زیته ولې نشي په ژوند کې یو رس کمولې نشي یو رس زیته ولې نشي دې خناس ته وجه نه سړی د غټ خیر نه محروم شي خلق بس خلق به خبرې کوي دتم دقه خناس ته ودرېدو تر دې چې اخرنه مرګ یو اخرنه روایت د مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې عمي قل لا اله الا الله وحاج لك بها عند الله یا کاکا لا اله الا الله کلمه یوزل اقرار وک چې زه تعالی د قیامت پر ورځ الله ته دلیل پیونیزم چې الله زما دې تر لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کړو هغه زړه کې رااله
دلته اوس امیه ناستو ابو جهل اوس ناستو هغه ول پیغور ورکو اترغب عن ملت عبد المطلب د خپل پلار نیکه عبد المطلب د دین نه مخړه ستا پلار نیکه دا کارونه کړی د خپل مذهب نه د خپل طریقې نه دا غي نه مخړه است حدیث کې راځي وي فختار النار على العار ورې غوړه کو چې خیر ورکې دې اوس وځيګم او چې خلک را پسې خبرې ونه کی دا څونه بدبختی ده د انسان خلک را پسې خبرې ونه کی خلکو د خبرو نه کڅوک وای کنه زه د خلکو د خبرو نه خلاص شم او ما تعریف کوم دا چې قمقلتوب دی دا ډېر بیوقوفه انساني دته خیالي ژوندۍ وي خیالي تصور کې یو سړی خپل بادشاہي او خپل ژوندۍ جوړه کی او حقیقت کې هغه څه به نه دا خیالي ژوندۍ ده یعنی خلک بس ما تعریف کوي خلک بس ما صفت کوي خلک تعریف او صفت چا نه کوي واقعاتو کې راځي وي پلار او زویو خره باندې روانو واړه پسوارو کسانو باندې ورغلي دا دواړه کسانو تل جره دا څونه ظالمان دي دې خر باندې ناست دي او یې خرڅه زیته کوي کاردار چې یو ناست یو پیدل تله اگر خر باندې به بوج لک نه وي دې پلاری دې زوی ته ویلې چې بچیا اخلق خبرې کوي نو راشه دې خبرونه بزان خلاص کو یو په نمبر په خر باندې کینو وسته دې پلار ته ویلې چې ته کېم زبا خرب چلوما نورو کسانو چې ورغه هغه پورې خبري شروع کړې خندای پورې شروع کړه وای دا سپینګره څونه ظالم سړی دی سخت زړی انسان ظالم دا خود عادت ته د مزل استاد سختو سره او دا ځوی خو دې مزل سره دې سب عادت نه ده دې ظالم نه پکار دا چې دا ځوی کې نه ولې دا پیدل وساتل او خره چلولې دې پلار دې ځوی ته چې بچیا خلک را پسې خبرې کوي رازا تکینا زبا پیدل زم دا پیدل روان دی یوځی تر رسیدل دی الته نور کسان دی هغه پورې خبرې شروع کړې خندای شروع کړه دا دی وقوف سپینګیره دی ډېر به وقوف قمقل هغه ته سپینګیره سره په کار دا دی چې ته په خر باندې ناشته دا خزوان دی دا پیدل تله دی پلارو ته ویلو چې بچیا راځه د سیبو کو خربم دقه سي پیدل بوزو ابم دقه سي رواني او ماته من پیدل رواني دي خلکو خبرونه خلاص مخکې لاړو نور کسان ناستو چې په وره لاغي په خندا شروع کا وراجه د جهان به وقوف قمقل تو ګوره دا خلک د څه د پاره بوزي خلک پسورلی کې دواړه پسواره شي کنه هغه د خپل لغت ویل بچی ته چې بچیا خلک هم په یو کې نه پریدي راځي چې دوانه پسوارو او نور به خلک خپل کار کوي خبرونه د خیالي ژوندۍ ده چې ما پسې به خلک سوي خلار به خلک وي زما او استاد ژوندۍ د الله سره برابر ای چې آخرت هم برابر شي د الله سره تعلق برابر شي دا برابر ده ابو طالب الله توفیق د ایمان ورنکړو صد وجه نه انابت پکې نه منوي چې رسول الله حق ده دین حق ده هر قسم قربانی ته ولاړو او رسول الله ته ویلو غم مکوا والله لن يسلوا اليك بجمعهم زجوان دې متا ته هیڅ څه نه چی ویل یغه مګرځه دیو جن رسول الله ته چات څه نه شو ویل هغه تر ژوند پورې شرم د وجه ایمان نه او ابو لهب هم کافرو خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مکی مشرکانو سره مرګره د دې نبی له چې مکی مشرکان زما خلاف نه کی خبر را پسونه کی است د رسول الله په خلاف ودرې عباس حمزه هغه ایمان سندوار راوړو خځه ول پیغور ورکو چې تخکارونه بزیزي
او ابو جهل لا ولګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه څه وکړه نو هغه په غیرت کې راغی او غیرت د وجنه ایمان کې داخل شو ورغه کعبه ته کېناستو په مجلس کې چې ورغه زدي ابو جهل ته عمل ته ورخه خبره راواچوله دې کې ابو جهل خبرو کده پور ټوپ کو راوینیو وی ویل خاطب زما ورارته ردی بدی ویلی دي تاسو گواشي په دې چې زما په محمد رسول الله ایمان راوړل رسول الله کلک کو درېدو عباس ایمان لا نو راوړل روس په ایمان راوړل دی بدر نه بعد ایمان راوړل او رسول الله سم سکلک ولاړو مکه کې مسکلک ولاړو هجرت چې کېدلو مهاجرین انصار چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم سره لیکل کول عباس پکې حاضر شرطونو په ارڅ کې د عباس حاضر او ته ویلي ګوراز من لاس نه بهم وباسي به ګوره به تاسو دفاع نه کړو دی عباس رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو دیم په دې بدر کې راغې او بیا گرفتار شو دا د نبی صلی الله علیه وسلم فدیه واغستله او ورستو چې کوم واقعات به راغلي دي اب هم ورستو بیان وکړو ان شاء الله اندافته کې کوم نو ژوند دی الله دې زموږ ستاسو روح او الله دې میدان د محشر کې هم دې صحابه سم الله ادره او الله دې دې سره موږ جنت کې یو ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه سره هغه شان نور ائمه سره دې سم دې الله یو ځای کې او الله دې دې دنیا کې موږ تاسو سره د عافیت معاملو کې هر قسم آفات او مصیبتونه دې الله موږ تاسو بچ کی د کافرانو تسلط نه دې الله موږ وساتي په دې وخت کې چې کوم مسلمانان دي خاص کر په فلسطین کې داغیو حالاتونه الله خبر دی چې داغي په زونو څه تیری هغه به دې تمه ده په دې تمه دي چې اوس به د مسلمان ملکونه موږ تر ورسیږي ځکه مسلمانان ملکونه دا د سیله کې یو زنجیر په شان پراته دي ټول ملکونه د مسلمانانو دي صرف پکې اسرائیل او صرف پکې هندستان د کافرانو دي یو د اندوانو دي او یو د يهودو نه دي د شیطانانو دي دغه يهودم دغه ذکر نه کوي خدا شیطانان دي شیطان اولاد دي هغه نه استي دي هغه په دې چې موږ سبا څوک تعاون او مدد وکړي او اوسه پوری چا صرف مزمتی خبرې دي منګه غندنه کو فلان کو دا کو وغه کو دا څه لکه ایو پوډری وبل پوډری وګور اغسته هغه لاس را لرا کوي زمونږ منګه روري چې ته چی منګه روري مونږ تاسو کلک ولاړی په حفاظت کې ولاړی دې خبرې تراغله ده الله دا خبرې زموږ تاسو نو باسي دې سربرانو کې الله غیرت راولي دونه کړای سلسله سره نن ته اسرائیل ته څنګه شویل داغي په خلاف باندې ټول دنیا کافر ودرېدل امریکای وزیر خارجه مخ کې راولېګو صدر یې ولراغه او زتا سکلک ولاړی او بیا موږ سربراهان او د مسلمانانو مشران به د امریکای نه تم او توقع بساتي یاره موږ ته خیر وراورځي خدا مقدا وفي الشر نجات حين لا ينجيك احسان په خیر نه خلاصيږي په شر کې به اخلاص خیر دی شر جوړ ک په دې باندې وبچ او مصلحتونه او سپورې خونه شو قراردادونه دي مصلحتونه دي فلان دي الله دې دا غي سره تعاون او مدد وکړي الله دې سره حمایت وکړي الله دې سره غیبی مدد وکړي الله دې دغه مجاهدینو سره غیبی مدد وکړي چې دا کافر بغیر د خلکو تعاون او د مدد نه استنیست او نابودي چې د خلکو توروخه چې الله چاته ضرورت او حاجت نه لري تاسو ته خو تاسو هم دغه صفات شي الله دې اوسره مدد او تعاون وکړي الله دې حفاظت وکړي کوم ماشومان دي تیری دي الله دې جنتونو کې اعلی دغه ولور کی زین ولور کی کوم شي مرشي دي الله دې ول جنت ته داخل کی زخمین دي الله دې ول صحت ولور کی الله دې روغ کی او د نور دې الله حفاظت وکړي والله دا مسلمانان د کافرانو د قبضین او غلامین او باسي الله دې دغه څه کسان لکه صلاح الدین ایوبی او دغه پرن کسان او الله دې دغه څه کسان پیدا کړي چې د مسلمانانو لپاره صحیح قیادت او دا شی وکي او کافرانو تکلک ودرېږي الله دې زموږ تاسو اخر خاتمه په ایمان کې
العذاب القبر وعذاب جهنم ندي ممتاز وساتي الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية وذكر الحكيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دو سوالونه دي دوه تفصیلی سوالونه دي. آینده هفته کې انشاءالله وخت ولور کو موږ اراده دی چې وخت ولور کو څه وخت باندې تیر شي په خبرو کې سپونه برابر کې